الله رب العالمین عرش پیدا کړ، انسانان نه پیدا او فرشتي پیدا شوې. نو الله حکم وکړ فرشتو ته، څلورو فرشتو ته چې زما عرش ونیسئ. نو د الله عرش خو ډېر لوی دی. د عرش خبره ته نه کوم، د کرسۍ، دا کومه کرسۍ باندې استوا علی العرش چې دی، عرش خو ډېره لویه خبره ده. کومه کرسۍ چې ده، نو مفتی شفیع صاحب په معرف القرآن کې وایي الله چې په کومه کرسۍ جبل افروز دی، استوا علی العرش دی، وسع کرسی السماوات، د دې نه لاندې لیکي وایي د الله کرسۍ څومره ده. وایي که د الله د کرسۍ مخې ته دا اووه ځمکې اووه اسمانونه مخې ته وغورځئ، اووه ځمکې اووه اسمانونه، نو دا به د جوار د غنم د دانې عمره ورته ښکاري، ټوله د الله نه. نو په د عرش په لاس څومره وي. نو فرشتو وایي موږ کې طاقت نشته د عرش د نیولو، موږ نشو نیوی او نه پکې طاقت و. نو رب ورته دا خو به نیسئ، نو په څه ذریعه به دا عرش نیسو. وایي تاسو ته زه یو کلمه ښیم، دا وایې د دې کلمې کمال به دا وي چې تاسو به ستاسو کې به طاقت د الله د عرش د نیولو راشي. وایي یا الله دا کلمات راته وښایه. نو الله ورته ووایي چې سبحان الله، تاسو مو وایئ سبحان الله. نو چې فرشتو د دې سبحان الله ورد شروع کړ، نو الله پکې دومره طاقت راوسته چې د الله د عرش وي. بس دا سبحان الله به وي 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 دې کې الله فیصله وکړه، وایي زه آدم علیه السلام پیدا کړم. نو الله آدم علیه السلام پیدا کړ. د قرآن شریف مشهوره واقعه ده. آدم علیه السلام چې الله پیدا کړ، نو دا یاد ساتئ چې د آدم علیه السلام کله الله پیدا کړ، نو لومبي د هغه کار څه چلو شو، هغه پرنجې وکړ، موږ ورته انټوشکې وایو. نو چې انټوشکې وکړ، نو دا انټوشکې کې د انسان دا شکل روان شو. نو د دې د وجې انسان به چې انټوشکې وکړي، نو څه به وایي، واپس وایي الحمدلله. نو الله ورته وایي که ته دا خپل شکل واپس روغول غواړې، نو وایي الحمدلله. نو آدم علیه السلام چې په لومبي په کائنات کې لومبۍ خبره وشوه، نو هغه د څه شي وشوه؟ الحمدلله. نو فرشتو وایي دا خو ډېره مبارکه کلمه ده چې په مخ د کائنات کې د انساني خبرو لومبي شروع د الحمدلله وشوه. نو اول یې وایي سبحان الله، بیا سبحان الله سره الحمدلله شروع. دا اوس حضرت جبریل علیه السلام رسول الله مبارک ته دا واقعه بیانوي. وی بیا به فرشتو وایي چې سبحان الله والحمدلله، بس دا دعا دی. وی په دې کې زرګونه کاله تیر شي. خدای پاک په یو وخت کې حضرت نوح علیه السلام راولېږي. چې حضرت نوح علیه السلام راغی، نو د شرک ابتدا، دا شرک دا د نوح علیه السلام په قوم کې لومبۍ شروع شوې. دا شرک دې بوتانو ته دا سجدې او د یو الله نه علاوه نور مسجود معبود، دا د حضرت نوح علیه السلام په قوم کې لومبۍ ابتدا د دې شرک. انشاءالله په دې به درته بیا بیان وکړم. نو نوح علیه السلام ته الله وی دا زما د وحدانیت بیان دوی ته وکړه او ورته ووایه چې الله یو دی. نو یا الله زه ورته څنګه وویم؟ نو په قرآن شریف کې الله وی ولقد ارسلنا نوحا الى قوم ان اعبدوا الله، او ده ووایه ووحي ولقد ارسلنا ان اعبدوا الله لا اله الا الله، دا ووایه ورته. قرآن شریف کې داسې آیات دی زما د ذهن نه وته. نو یې څه ورته دې قوم ته ووایه چې لا اله الا الله، دا وایه دا یو الله عبادت کې لا اله الا الله مطلب څه؟ لا اله نشته دی بل اله بل معبود بل مسجود الا الله، صرف الله تعالی. نو د نوح علیه السلام لومبۍ تقریر څه شو؟ لا اله الا الله. نو فرشتو وی لومبۍ تقریر د حضرت نوح علیه السلام لا اله الا الله، دا خو ډېر کمال والا کلمه ده. نو مخکې نه کمې کلمې وي، سبحان الله والحمدلله، نو ورسره لا اله الا الله شروع. بیا موږ تېرېده حضرت ابراهیم علیه السلام راغی. چې ابراهیم علیه السلام راغی، ابراهیم علیه السلام باندې ډېر امتحانات رالل. یو امتحان پکې دا راغی چې خپل بچي حلال، او واقعه تاسو اورېدلې ده. خپل بچي یې د حلالولو دپاره څملو، سترګې یې وله وتړلې، بدن یې وله وتړو، چاړه یې راواخیسته او د حضرت اسماعیل علیه السلام په مرۍ باندې راکاږي. الله ابراهیم علیه السلام په دې امتحان کې کامیاب کړو. الله د بره نه ګډ راولېږه، وفدیناه بذبح عظیم، موږ ګډ راولېږه. نو چې ګډ یې راولېږه، ابراهیم علیه السلام خو سترګې تړلې دي، اسماعیل علیه السلام یې واخته او دا ګډ په مرۍ یې چاړه واخله
نو ابراهیم علیه السلام د ډېرې خوشحالۍ نه وي الله اکبر. الله دا څه شی دی، دا اولاد څه شی دی؟ ته خو دومره لوی چې ستا په نوم زما هر څه قربان. الله اکبر ته ډېر لوی. چې فرشتو واورېدل چې وایي د ابراهیم علیه السلام د خولې نه الله اکبر لفظ وته، نو ورسره یې الله اکبر هم شامل کړ. نو رسول الله مبارک ته حضرت جبریل علیه السلام وایي دا په اصل کې دا کلمه داسې جوړه شوې ده چې سبحان الله فرشتو وي، سبحان والحمد لله آدم علیہ السلام ہوئی، لا الہ الا اللہ نوح علیہ السلام ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر ہوئی. رسول اللہ مبارک وی خدای پاک افسا عجیب کلمات تی دے سلوی کامیابی ورکڑا. نو دا تعجب پتور کے خبا منگا وائی وی او و رسول اللہ مبارک پا چکالا کلی سیزولی دا نوے بے لا حول ولا قوة الا بالله. نو دا پنځمه کلمه د رسول الله مبارک تقلید وته. نو د دې پنځو کلمو نه د قدریمه کلمه جوړه شوه چې د الله په جنات کې ډېر مقام دی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ډېر لوی مقام لري. ابتدا یې په کومه طریقه وشوه؟ د دې د وجې رسول الله مبارک د دې هغه ناشنا فضایل بیان کړي دي چې ستا عقل به ورته حیران شي، ستا فکر به ورته حیران شي. لس فضایل رسول الله مبارک د دې باره کې ویلي دي او ټول په احادیثو کې موجود دي. زمونږ د دین یو کتاب دی او د احادیثو هغې ته وایي طبراني شریف. رسول الله مبارک یو ځل خپله ونو صحابه وله راغی، وی په مدینه منوره کې ناست او په مدینه منوره کې غرونه خو ډېر دي خو یو ډېر مبارک غر دی هغې ته وایي د احد غر. او د احد غر څومره دی ما ته وګورئ، د احد غر 14 کیلومتره ده، 14 کیلومتره. د دې وطمانځو نه کاڼیور د دې شیخونو چې مخکې ووایي دا 14 کیلومتر دی. ما کتلی دی، ما دا شمېر لیدلی دی، هلته 13 کیلومتر لیکلي د وطمانځو نه. نو 14 لکه دومره غر دی لکه د دې ځای نه شیرفاو، دومره لوی غر دی. نو رسول الله مبارک یو وخت صحابهونه راغلي، وایي تاسو کې داسې څوک شته چې د دې احد د غر عمره ثواب د ده په عملنامه کې راشي؟ نو صحابه وی نه یا رسول الله د احد غر خو ډېر لوی، دومره ثواب به زموږ په عملنامه کې څنګه راغلی؟ نو رسول الله مبارک وی تاسو کې هر یو نفس دا ثواب ګټلی شي. وی څنګه یا رسول الله ما ته وګورئ. نو رسول الله مبارک ورته وی چې چا یو ځل وی چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، رب العالمین به د دې انسان په عملنامه کې د دې یو ځل د ویلو د وجې الله د احد د غر عمره ثواب وړي. دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی او دا راته دې د وجې راکوم حوالې در کوم. طبراني شریف حدیث زمون کتاب دی، دا پاگی که دا حدیث. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مستدرک دا حاکم، دا حدیث کتاب دی. ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ فرماید وی یو ځل رسول الله مبارک وی په ګوتو شمارې دا فضایل چې څوک یو ځل وی چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ته یو ځل دوی نو یې الله ورته وی چې ای بنده په حقیقت کې ته زما فرمان بردار بته جوړ. په حقیقت کې ته زما فرمان بردار څه ته وایي؟ چې یا الله ستا هر حکم به منم، ستا هر حکم تا کمر بسته ما، دې ته فرمان بردار. نو چې دا دې یو ځل وي نو الله دې بنده ته وایي چې ای بنده ته زما فرمان بردار بنده شوي. او تا دویم نمبر دا وره چې د دې کلماتو په برکت تا ما ته ځان حواله کړ. اوس چې یو انسان الله ته په حواله شو خو دې په دنیا کې هم کامیاب شو په آخرت. نو د دې یو ځل د ویلو د وجې به څه چلو شي؟ الله به ته فرمان برداره بنده هم جوړ شي. او دویم نمبر دا دی چې ته الله رب العالمین ته حواله شي. دا دویم نمبر. دریم نمبر رسول الله مبارک وایي